چې کوم بوم بلاست وسو کوم ظلم وسو بیا پر دې باندې چې کوم زموږ د الاینس پارټیانې دي مشر دی او ډاکټر شاه کاکړ و اختر منګل صاحب د وحدت مسلمین چې کوم پریس کانفرنس وسو هغه دا اعلان وکړي چې د سموار په ورځ پر 8 تاریخه به په بلوچستان کې پایجام او سټرډون هړتال په دې کې نصیر خان په ډیټیل درته وګی دی حمزه خان بیا د کمیټیانو د بیا والي درکې موږ مختصرا دا درته وایو لکه نصیر خان چې وویلې سیاسي سړی کله هم انتشار نه جوړي دا زموږ چې کوم د الاینس مشر دی محمود خان اچکزي صاحب هم دا خبره وکړه چې موږ پر امن احتجاج کوو زموږ مقصد دا نه دی چې کوم ظلم نن په ملک روان دی یا په کې پکې کې کوم اپریشن روان دی یا په بلوچستان کې د بلوچستان سره کوم ظلم کیږي یا دا ټیم هغه خلک هغه لیډر چې هغه به د ملک الیکشن ګټلې دي هغه په ورناکه بلا وجه په درواغ په کیسو کې په جیل کې کښېنولې دي موږ هغه لاره نه خپلوو چې هغه د تشدد لارې هغه د توړفوړ لارې حالانکې لکه محمود خان اچکزي صاحب دا یو خبره هم وکړه چې موږ په ګانټه کې د دا ګردې کوټې تاړې هم سزلې شو لیکن موږ د دې ملک سره په ګډه تګ غواړو د آئین بالادستي غواړو د دې دپاره د پاکستان په آئین کې د هر شهري خپل حقوق شته موږ د هغه حقوقو دپاره چې کوم ظلم روان دی کوم جبر روان دی نن زموږ لیډران هم نه پرېږدي څو کاله مخکې چې وکلاره ختم کړو نن یو دغه شی دی ستا د سر یو سړی دا در ختموي نو د دې په خلاف د ټوله بلوچستان څخه درخواست چې کوم شټرډون دی او فیجام هړتال دی په دې کې به راوځو په منظمه طریقه به راوځو او انشاءالله خپل شرکت به کوو خپل چې کوم احتجاج دی هغه به ریکارډ نن میټینګ مقصد خوشحاله یم چې ټولې پارټۍ خپل حاضري لري راغلي دي دا پیښه راځي دا سبا نورې هم راځي دې ته موږ پکار چې سمه تیه ونیسو سم ترتیب ونیسو ګوره موږ پکار دی ټولې پارټۍ چې کوم موږ ملګري دي یا زموږ دلته ممبرشپ دی موږ د ډسپلین ډېر خیال وساتو زموږ باندې د هر چا زیاته زموږ سیاسي پارټیانې دي دا ذمواري زیاته ده دا املاک زموږ دي دا دکانونه زموږ دي دا ګاډیانې زموږ دي دا ټوله ذمواري پر تاسو ولاړه ده نو خدای مکه دی پیښه ونیسي په تاریخ کې په کشلاک کې دی پیښه نه ده سوې چې زموږ د دې سیاسي پارټیانو د هړتال د وجې یا دی پیښه سوي دا نه ده سوې انشاءالله تاریخ کې نشي څوک ثابتولی خو برته مخته به هم کوشش کوو چې کومې ذمواريانې دي دا په ښه توګه په ډېره ښایستګي یو د بل برداشت یوسو یو د بل خبرې ته وکشنۍ خبرې ته ونه درېږو بیا زموږ ټوله جنوبي پښتونخوا دا ټیم د سره اور لمبو ته ده چې دا موږ څنګه بچاو کړو او دا به د دې سیاسي پارټیانو حکمت عملي دا به د دې چې زموږ سیاسي مشران دي زموږ کارکنان دي دا د دوی په کار په ښه حکمت دا خپل ټول وطن بچاو کړي د سرو لمبو څخه دا دماکه وه خدای مکه زموږ ټوله لیډرشپ د دې صوبې لیډرشپ یعنې زموږ چې هغه کامپرسته وطن دوسته پارټیانې دي یا دلته ملګیر پارټیانې دي دا مشرتابه خدای مکه نن به دا څومره غټ زیا وه څومره غټ نقصان به پېښ شوی وای خدای بچاو کړل موږ د الله هم شکر ادا کوو او امید هم ساتو چې خپل لیډرشپ زموږ د ټولو پارټیانو دغه ته را بچاوي او زموږ مخ ته احتجاج دی هړتال دی ولې دی موږ د ریاست امن غواړو چې دلته د ولسونو حق نه لکوي حق حکمراني نه لکوي او دا څه به دی لوټي د ټوپک یا د کوتک په زور باندې نو پښتونخوا هم له پارټۍ یا دا نور قوتونه چې دلته دي عوامي نېشنل پارټۍ ده بي ان پي ده نیشنل پارټۍ ده دغسې موږ وایو چې دا ټول علما دي دلته علما شهیدان کړي دي وژلي دي چې راسئ صفونه منظمه کړو پر یوه ځای ودرېږو یوه کرسۍ معنا نه لري 5 کرسۍ معنا نه لري چې زه ګټم کې بل ګټي نو دا د پارټیانو د ټولو پارټیانو هغه 20 کارکنان دي چې په دا شیانو پیدا شي دا غږ به ولسونو ته رسوو پر 8 تاریخه به دا غږ په جهان کې ځي په ټول ملک کې خو ځي ټوله د دنیا میډیا به غږېږي چې دلته هړتال و پایجام و شټرډون دا ته جهاز نه کښته کېدی دلته ریل ګاډۍ نه تله کیسه چې شوه کیسه هغه وه چې دلته دماکه وکړه یا خودکش وکړه هر څه چې وکړه چا وکړه هغو د مخکې د دې وضاحت وکړي چې زموږ فال چې ده دا دغه دی دا ریاست ته ځي موږ دا نه وایو چې فلانی دی فلانی دی ته ما چپیې وګوره زموږ سره څوک دښمني نه کوي هېڅوک یې نه کوي چې ریاست وغواړي دلته څوک حرکت نشي کولی نو ریاست غواړي نه چې نه غواړي نو ولسونه به زلزغلي نه منظمه کېږي به صفو ته به راځي څه بندي به کوي دا نن چې کوم میټینګ دی چې په دې کې کومې پرېکړې کېږي کوم فیصلې کېږي یا وسولې د 8 تاریخه د هړتال دپاره دا به عملي کوو ملګرو خبره خو نصیر خان ډېره په تفصیلي وکړه ډېره تربیتي خبرې وکړه
زه چونکې بي سي ته د صوبایي کوارډینیشن کمیټې د ممبر په حیث باندې دغه یو څو خبرې چې دي هغه پر ایجنډا به کېږو. یو خو دا شټر ډاون او پیجام دواړه هړتال دي، هم شټر ډاون دي هم پیجام دي. دغه اکثره زموږ ملګري یا شټر ډاون دغه کې یا پیجام کې بلکې دا دواړه هړتالونه چې دي دا پرې وځي دي. په دې کې یو د اناونسمنت خبره ده. د اناونسمنت د صوبایي کمیټې د خوا چې دی هغه ټول تحصیلات ورکول کېږي. کوټه پر څلورو تحصیل ده، هر تحصیل ته دوه ګاډي ورکول کېږي. دا به هم سبب او یو د دې سره پمپلیټ دي. پمپلیټ او د اناونسمنت ګاډیان چې دي دا د پښتونخوا میپ چې کوم صوبایي مرکزی سکرټریټ دی دا بدر هړتال دروازې پورې د ټول ال پارټیانو چې دی رابطه مرکز ډیکلیئر دی. دغه سي د کوشلاغ دفتر چې دی د تحصیل کوشلاغ د پښتونخوا میپ دفتر چې دی دا به هم د هړتال دروازې پورې دا به رابطه مرکز ډیکلیئر وي. نو به د دغه دفتر ملګری د تحصیل کوشلاغ د کوارډینیشن کمیټې چې اوس موږ جوړو چې پاکه به تحصیل صدور او جنرال سکرټریز وي دا به د اناونسمنت لپاره چې کوم ګاډیان دي هغه هم سار وخت راولي د اتوار پر ورځ به راولي چونکه اناونسمنت غیر روز د مخه کیږي او پمپلیټ چې دی هغه به سبا راوړي. تقریبا الموست 100,000 پمپلیټ هر تحصیل غدي. نو دا خو دغه سود وین د تور جنډي چې دی هغه څومره په لوی تعداد دي. جنډي چې دی هغه پر تحصیلانو کوم کوارډینیشن کمیټې دی هغه به د سومار په ورځ باندې د ټولو پارټیانو جلا جلا دي په یو ځای دي سره چنده سره چوي د تور جنډي جوړوي. دا به هم اوس په تحصیل په اجلاس کې خبره پر وسی ګورو مجلس خو ته د پارټي مشران هم درته وکي او تیم په خبره خدا د پنځو اسپورټ پارټي مشترکه عمل دی. په دا عمل کې اول به دغه تر خدای کړو چې موږ فیصلو تر وکړو او بیا به ترتیب تر راځو. مجلس خدای مشران درته کېږي. یو د اناونسمنت کمیټې زما دغه وفند سیشن هر سړی تجویز کوي. زما خو دا تجویز دی چې هره پارټي دوه کسان دوی خپل پارټي ځکه چې موږ دوه کسان راکړي. دا د عوامي نېشنل پارټي زموار د دغه تحریک انصاف غوښتنه بینفیغه عوامي نېشنل پارټي عدالت نور پارټي بلوچستان نېشنل پارټي دوه کسان یاره پارټي د اناونسمنت لپاره راکړي. یو دا او په لیک کې دی راکړي. دویم د فاینانس کمیټې لپاره پکار یو سړی نوم راکړي هره پارټي. دا دوه خبرې چې موږ فاینانس کمیټې موږ به هره پارټي 15,000 روپۍ هغه ته جمع کوو. هو پیسې به سبا خو ته راځم. سبا 10 بجې به دا موږ کوم پارټي مشران دي دا د کوشلاغ تحصیل پښتونخوا دفتر ته راځو 10 بجې. دا پیسې به هم راوړو د نومان به هم راوړو د اناونسمنت غم او د فاینانس کمیټې غم د 10 بجې پورې. او بل دا دی چې پمپلیټ به اوس ماښام که څوک کوټ کې اوس سوال سلو وکړو تیار موږ مرکزي سکرټریټ پراته دي راوړو نو هغه به هم راورسېږي. ما خو دا تجویز دی سبا مازدیګر دی وایي چې یا بل سبا یې ویشو پمپلیټ که بل سبا یې ویشو بیا خو اتوار په سهار په کار چې وویشو اتوار پر سهار نو اتوار په سهار پمپلیټ ویشو. دا درېیمه فیصله زموږ دی. د اتوار په سهار 9 بجې به موږ په تحصیل دفتر سره غواړو. دا خپله چې ته پمپلیټ ورته ونیسې دوکاندار ته چې هر سبا دوکان بند هغه خپل اثر لري چې هر د خلکو 300 کسان د دونه کمیټیان روان دي. دا واقعي سنجیده خبره په مخ راخیست. او په کوشلاغ به ګرده مارکیټونه ګشت کوو که دا منظور مارکیټ دی که دا ګوټو مارکیټ دی که دا دلته حاجي ستار اکا مارکیټ دی حاجي جبار دی دا به ګرده د ناوبي هوټل بیا د اډې د بشیر داسې پیغام ورکوو چې کوشلاغ کې په کار چې یو شی نه خلاص که صاحبان ته به هم خلاص کړو که چا کړی و په هغه ورځ پروا نه دي که نه سبا اتوار پر ورځ چې سمار پر ورځ به ستا یو شی نه د فروټ والا ته به موږ پارټیان دغه ورکړو. دلته د محمد صاحب ویل چې د فروټ چا شیش کولی روان فروټ والا ته به هم دا پیغام ورکوو چې یار یو سړی به یو شی نشي کوي. د اتوار پر ورځ نه وشکي نو بیا سمار پر ورځ د منډۍ نشته. دا اگر کمدار چې ول دی چې وشکي منډۍ خوا د ډیپشن بند زیارت اخوا را بند کوټه بند کوشلاغ بند دی به څنګه رسي. دا پیغام په کار خپل پارټیان ته ورسو خپل ولس ته ورسو. نو دی خو هړتال اول فایجام بیا شټ ډاون د اتوار په ورځ 4 بجې دا پارټیان زموږ اگر خلک سره راځو ور یو خدا سو چې نومان غواړو د فاینانس لپاره بل د اناونسمنت لپاره. دا دوی دریم د اتوار په ورځ باندې سهار 9 بجې کمپلیټ وشو. څلورم د اتوار پر ورځ مازدیګر 4 بجې د پاسه د اتوار پر مازدیګر 4 بجې پریس کانفرنس وي. د هړتال چې دی دا یو شاته ایکسکیوز نه چې ورور ما پلانیت باندې په شاشته طریقه باندې اول ارګشت پرو کو اناونسمنت پرو کو خلک خبر کو دا بل لیکن په کار اناونسمنت کو وی کمیټیان جوړو دا اناونسمنت لپاره بل لیسو نو سارسو او چشماسو سمنګلی سو دا به یو کمیټې کو در باچا غاز پر یک سملي واخات بل به دی خاطر ورکو اناونسمنت لپاره سموار په ورځ خو سکولونه هم بند وي سرکاري دفتران به هم بند وي او کاروبار به هم بند وي. خالي دا یو شی دی زموږ د وطن چې کوم مریضان دي باید چې د دې دپاره که یو امبولانس راځي نو زموږ د نورو پارټیانو د ملګرو سره دا خواست دی چې په دې کې به یو لایعمل جوړوو چې آیا دوی ته موږ لاره څنګه ورکو او دا مریض ژوند وساتل شي. یا که نبود و یا که نستین. اول خو گرد شغلار شرقلاس بهم
ماشاءالله دا پارټۍ والا ښه کارکنان او د کار خلک د لی را روان وخت موږ ته د هړتال او د پایجام دپاره کال سوی دی. د دې دپاره موږ ته نن سره راغونډ سوي. په کار خو دا دی چې په ښه درنه طریقه باندې دا کار تر سره ورسیږي او یو د بل په مرسته سره ورسیږي. دغه خو زموږ د پارټیانو خبر زموږ وسیل صاحب ته سره خبر وکړه او ته ګل ملګرو په خبره باندې سره خبرم یو. هړتال په باره کې زما چې څونه رایه ده یو خو دا چې یو ورځ مخکې باید چا دکاندار ته موږ ووایو چې سبا هړتال دی دی نه یا ته شیدې راوړې یا مستې راوړې یا سبزي راوړې یو داسې کار کوې چې په هغه کې بیا ستا تاوان یا بیا زموږ د ملګرو سره ته په جنګ یې هغه ټیم خوند نه کوي. سبا هړتال دی سبا بیا مه راځئ. نو یو دا خبره ده. بل باید چې پر ټیم باندې هغه ټیم وښیي چې تر 2 بجو پورې بیا نه خلاصوي. پاتې سو د پیجام لکه ملګري چې ویل د امبولانس او د مریض او داسې یو طریقه هغه باید چې موږ یو سیف سایډ جوړ کړو هغه باندې داسې خلک ایله کوو چې هغه ضرورتمند دي او بیخي بالکل مجبور وي. BNP پارټۍ سربراه د عطاالله منګل په برسي کې چې کومه ناخوشګواره واقعه پیښه شوله دا د یوې ورځې څه نه ده. دا د پاکستان د ازادۍ څخه لیکر د نن ورځې پورې 88 کاله دا اولې ورځې ونیسي د نن ورځې پورې اوس په کار دا وایي چې موږ دنیا پر داسې چې کوم شاته قومونه دي هغه پر چاندو تعلیم او ټکنالوژي او پر دا باندې خبرې کوي. د بعد مرګه موږ دا سټیج ته رسیدلی چې زموږ د ژوند د بقا مسله ده او دا بقا مسله ده چې په هغه کې موږ تعلیم نشته اوبه نشته روزګار نشته صحت نشته او چې کوم زموږ د جمهوریت عمل دپاره کوم لیډرشپ یا صمد خان شهید یا باچا خان یا عطاالله منګل یا میر غوث بخش بیزنجو چې کوم قیادین د پښتون بلوچ یا د کوم اقوام چې کوم قایدین کومه مبارزه کړې ده د هغه برسي نن موږ نسو مناول او کومه برسي مناول دپاره یعنې زما په دا سر نه خلاصېږي چې ریاستي ادارې داوایي به کولې زموږ د پښتون لیډر سربراه مشر محمود خان اڅکزی صاحب چې ریاست په خړو اوبو کې ستن لا پیدا کولی شي او بیا دلته چې داعش مرکز بیا پر 50 کیلومتر دی وایي چې زموږ د ټریننګ ځای مستونګ دی او د مستونګ څخه تر دا ځایه پورې په 50 کیلومتر او پر هر دویم قدم باندې خو په بظاهر خو جمهوري او پاکستان ورته ویل کیږي لیکن دا چې دی دا جمهوري نه دی چې پر هر 1 کیلومتر یا پر 2 کیلومتر باندې چې دی چې کوم چوکیانې دې ته بیا جمهوري دغه نه ورته ویل کیږي دې ته عسکري ریاست ویل کیږي. چې د پارټیانو ملګرو کومه سلا وه کومه رایه وه زموږ هغه ورسره دغه دی د لمانځه ټیم دی ستاسو کور ودان مهرباني